नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनकबूत शलमा पारा इब्तिदाई आयत नदी दे सूरत सूरतुल अनकबूत वई ज़कचे ददी सूरत अयोसलवी अख्तम नंबर आयत के लफ्ज़ द अनकबूत रागले अनकबूत जोलात वई पदे योसलवी अख्तम आयत के द अनकबूत यानी द जोला ज़िक्र द सूरत में की सूरत की द नबी अलैहिस्सलाम द हिजरत ना उड़ान दे नाजिल शवे दी एतबार द तरतीब कुरान सरा द सूरत नहिश्तम सूरत थी नाजिल दो पलिहाज सरा द सूरत पिंजो अध्यायम नाजिल शवे दी हदी सूरत की बुरुकुआत यौकम औ या आयत नदी ददी सूरत नमक की सूरत सरा रबत और मुनासबत दादी चे नमक की सूरत आखिर की अल्लाह पाक तरफ ता दावत बयान शु ददी सूरत का शुरू की अल्लाह पाक तरफ ता दावत बयानी या नमक की सूरत पर आखिर की मोमिनानो कामयाबी बयान शु ददी सूरतुल अनकबूत आखिर के बहुम द मोमिनानो कामयाबी बयानी या नमक की सूरत पर शुरू की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत दलाइल बयान शु और ददी सूरत पर शुरू की हम द नबी अलैहिस्सलाम द रिसालत दलाइल बयानी सूरत में की सूरत थी पम की जिंदगी की द नबी अलैहिस्सलाम मुकाबला द मुशरिकान द मक्की सरव नदहगीद तरफ नबाप मुसलमानानों पे इस्लाम किस्म किस्म इअतिराज़ात के दल अल्लाह रब्बुल आलमीन दहगीद व इअतिराज़ात नो जवाबात फरमाई बल पम की सूरतुन की अमूमन द्रे मज़ामीन बयानेगी अवलने अल्लाह पाक यव्वाली औ दहगे दलाइल वेम द नबी अलैहिस्सलाम रिसालत औ दहगे दलाइल औ द्रेम अक़ीदात आखिरत औ दहगे दलाइल पर तफसील सरबा पदी सूरत की दादरे वाड़ा बयान अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई आयद खल्को ख्यालदारी यरिद मोमिनान ख्यालदारी चमंग सिर्फ ईमान रोडू और पमंग बांधे ब इम्तिहानात नाराजी नदा ख्याल ददी मोमिनानो खता दो ज़कची अल्लाह पाक इम्तिहानात ददी मोमिनानो न उड़ान दिम पखल गुरोस्तु इम्तिहान की फेदवी और हिकमत भी अल्लाह पाक चपद इम्तिहान सरा करम मोमिनान द मुनाफिकानो और द काफिरानो न जुदा पर तकलीफ की द मोमिन ईमान मजबूत बातिशी और द काफिर और द मुनाफिक ईमान खराब और वाज़िह शी खल्क तपतो लगी चिदा दिन से कपरे खौद च इम्तिहान पेरा और मोमिन का हर किस्म हालात राशी नदी बख्तल ईमान नबरी मोमिन बांधी तरदी पूरी
مخکنی دور کی پا مومنانو بلکی پا پیغمبرانو داس امتحانات شوی دی چی کافرانو بولا پسر باند عرقی خود لخبیا بهم دیخ بل ایمان کلک وسات کافران قرون تا اچول دی لیکن بیا هم دیخ بل ایمان کلک ساتل نو مومنانو تا اللہ فرمائی چی امتحانات بدر باند کو وزان با کلک ساتل ایمان بچرتم نپریگ دی بلدا کافران خیال دارے چھ من ببد عمل نکو کفر بکو من دبار سم نشتا اللہ فرمائی مانا بچ کے دین شئی سزا بدر کو بیادہ چاچید اللہ پاک سرد ملاقات امید او تمناوی نو اللہ جل شانہو سرب دے پا آخرت کے خامقہ ملاقات کئی زکدے بورل تیاریم کئی او بل مجاہدین کا جہاد کئی نو دا جہاد دا پیدا دا دوی خپل زان دا پاردا بل چاہتے پیدا اللہ پاک تے پیدا نشت چکہ دا منگو استاذ ایمان دی کٹول دنیا ہم نیکان شید اللہ پسفاتو کی زیادے نراز او کٹول دنیا بدان شید بیام دا اللہ پاک پسفاتو کی کمی نراز کہ انسان سکید آسان لکت نیک عمل کی فیدہ دددہ او کبد عمل کی نقصان دددہ نے اللہ تا فیدہ شتا او نے اللہ جل شانہ تا نقصان شتا بیادہ اللہ پاک دا طرف نپا مومنان و پنیکان خلق بعد انعام او احسان دی اللہ پاک فرمائی چاچ ایمان نو او نیک عملون اکرل زبی گناہونا معاف کم او زبدی لڑے خیستا بدلے ورکم داد اللہ فضل او بیاد والدین و سراد احسان کول پبارک اللہ پاک حکم فرمائی کہ تاسو ہر انسان دخل والدین و سرا احسان کول کہ دا والدین مطابان دی دا دین اسلام خلاف کار کی نبیائی تابداری مکم یو صحابی دا غنو دی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیر اچت صحابی دی دا عشر مبشرون دی چی پا دنیا کی و ترجنت زیر ملو شو آغی صحابون دی کلچت ایمان رو ندت اخبر مور حمنا بنت ابی سفیان ہوئی قسم ہو چه طرف پوری بزخ وراک سکاک نکن ترکم چه تا دا ایمان پر خودی نی مور وراک سکاک بن کو یا وورش پا تیرا شوا وی مشپا ورس تیرا شوا دری مشپا ورس تیرا شوا دا صحابی نبی علیہ السلام تراغی چه مور مدا سے قسم کری دی سو کم اللہ پاک آیت نازل کو چه دا مور پلار سرخی گڑا کوئی مقدر توئی چه ایمان پریک دا نبی آیت تابداری مکوا مور پلار خبر بدیجے کہ نمانے چه در باندی گناہ کے ذکر نبی علیہ السلام فرمائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ جل شانہ نا فرمانی با دا مخلوق پتا بیدارے کے نکے لکو سے وہ سڑی ہوئی تالز پیسی در کم دا مسلمان مڑکا دا خبر میں نمن او قدر تی تالا پیسی در کم دا جماعت جوڑ کدنے کے خبر دا خکار دی بھی من و گناہ کی بدا ہچا تابداری نکے تردی چی دا مور پلا خبر ہو و گناہ کی نمن نن سبا خلق دا ملگر دوستان امن مور پلا خبر دی خبر یہ ردی پلانی سر میں لگا بدیرہ غلط دنو میں خلاص نہ کی ولی نا دا خوزکو بڑس چی بی گناہ سڑے کوئی علاقہ دا خدای بندہ دا دی ولی ویشت کوئی دا دی پلان کی سر نہ لگی نا غصر مستقب کی سر تازہ اللہ خیرت تباہ و برباد خدا قیدہ دا چی پردی سل قرون اوران کی نخبل بیو جوڑ لکی او دا سے خلق دا دی انجام دے بدی خاصم قتل دی دنیا مشاہدہ کردے دا چاچی بے گناہ مسلمان وجل دے نو آغیب سے طرف مشاہلے مخب بسترگو ندی لدے اللہ فرمائی دا مور پلا تابداری و پنیخے کی کوئی پا گناہ کی با دا مور پلا رم نمانے
نو چې د مور پلار نه منې نو ورپدو خو بیخي نه منې ولې په ګناه کې د الله جل شانه نافرمانی کې د چا خبره منل جایز نه دي بیا د بعضې منافقان هغوی به وي موږ مسلمانان یو خو که تکلیف به پې چېرته راغی یا به چېرته چا ورته تکلیف ورسو نو په دغه صورت کې به دوی دا تکلیف او دا امتحان داسې ګڼو لکه الله پاک عذاب او که کله مسلمانانو ته پیدا وه بیا به یې ښه ده چې موږ مسلمانان هغه د دنیا د مال د وجې به دین ته بیا ښه الله جل شانو فرمایي امتحانات دې دپاره راولم چې رښتونې او دروغجن خلک د یو بل نه جدا بعضې کافران داسې ورته به وي چې لکه کفر ته راوړه او که د آخرت ستا کومه سزا وي هغه پیټې زما په سر شو د آخرت دې زه ذمه دار الله جل شانو فرمایي په آخرت کې څوک پر دې باندې چتولی نشي هر انسان با خپل خپل بوج اوچته نو که تا ته چا ووي کفر اختیار کړه زه دې ذمه دار بالکل یې خبره مه منه ځکه چې کفر دې اختیار کړه نو فنډ دې خپل په سر ستا فنډ تا سره خو څوک وړي نشي دا خو څه دنیا نه د چا له پیسې ورکړي د سره فنډ وایي الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پیږي په معنا د دې حروف باندې احسب الناس ويقومان کوي خلق ان يتركوا چې دوی به پرې ښودل شي ان یقولوا دا چې دوی ووایي آمنا موږ ایمان راوړو هم لا یفتنون په دوی باندې به امتحان نشي کولی ولقد فتنا الذين من قبلهم وبتاقي سر من احسان امتحان کړو په خلکو چې د دوی نه وړاندې فليعلمن الله الذين صدقوا فصلى پاک جدا کړل خلک چې رښتونی مؤمنانو وليعلمن الكاذبين والله پاک بخامخا جدا کی دروغجن خلک او فصلى پاک بخامخا جدا کی مؤمنان رښتونی خلک بخامخا جدا کی دروغجن ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا آیا ګمان کې هغه خلک چې غیبت کارونه کوي چې دوی به زموږ د عذاب نه بچ شي ساء ما يحكمون ډېر بد دی چې هغه فیصله دوی کوي من کان یرجو لقاء الله یا هغه څوک چې هغه امید ساتي د الله سره د ملاقات فإن أجل الله لآت بس یقینا نیټه د الله پاک د ملاقات خامخا راتلونکې ده هو سمیع علیم د الله پاک اوریدونکی او پوه ذات دی ومن جاهد چاچه جهاد کو فإنما يجاهد لنفسه بس یقینا دی جهاد کی د خپل ځان د فائدې لپاره ان الله لغنی عن العالمین الله پاک بے پروا دی د مخلوقاتنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چې ایمان وروړو عملونه کول تنه لنكفرن عنهم سیئاتهم من بخام خالد کو د دوی نه بد د دوی بده د دوی ګناهونه ولنجزینهم اسوأ احسن الذي كانوا يعملون او خامخابم بد ورکوي ته بهتر د هغه کارونه چې کوم دی کړی دي او وصینا الانسان بوالديه حسنا او حکم کړی انسان ته په بارا د والدینو کې د نیکه وَإِن جَاهَدَاكَ او کچردا مور پلار پتا باندې کوشش کوي لتشرک بی ما ليس لك به علم د پارا دي چې تشرک کی په ما باندې دا غسه چې تا تباغي باندې نشتره پویا فلا تطعهما پست پدی خبره کې د مور پلار تابعداري مکوا الی مرجعکم خاص ما طرف تستاس واپسیدا فانبئکم بما کنتم تعملون بذب خبرداری درکم تاسو عملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چې ایمان ورو عمل وکړي کې لندخلنهم في الصالحين من بخامخا داخل کو دي د نیکانو په جماعت کې ومن الناس من يقول آمنا بالله او واجد خلقنا وزوق دي چې هغه ایمان نوړو په الله باندې فإذا أوذي في الله کله چې د تکلیف ملو شي د الله په لار کې جعل فتنة الناس كعذاب الله دې ګرځي تکلیف د خلقو په شان د عذاب د الله ولئن جاء نصر من ربك او کچر راشي امداد ستا د رب د طرفنا ليقولن إنا كنا معكم دي بقا مقاوي جمع يقنا تاسو سريو أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
الخالقين آیا رضی اللہ پاک پی پاغس چدی پسینو د مخلوقاتو کی دی وليعلمن الله الذين آمنوا خامقاب اللہ پاک جدا کیا خلق مومنان دی وليعلمن المنافقين او خامقاب اللہ پاک جدا کی منافقان وقال الذين كفروا او یا کسان چه کافران دی للذين آمنوا مومنان تا اتبعوا سبیلنا تاستابداریو کی زمون دا دیلار یعنی زمون کفر تراوڑی ولنحمل خطاياكم من بخام اوچت دستاسو بوجنا کفر و گناہ زمن رشوا کفر تراوڑ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء او حقیقت دادی دین دیو چتون کی دا خطاگانو ددوی نہیں سی انہم لکاذبون یقینا دی خامقا درو جندی وليحملن قالهم خامقا بدیبو چتویخ بل بوجن دا کفر قال او نور بوجنا ما قال دا سرد قلو بوجن وليسألن يوم القيامة او خامقا بتقوس کولی شید دوین پورس دا قیامت عما كانوا يفترون دا غصب بارکی چی دوی دا زان نجوڑ کری دی واخد آوال